बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। देर वक्त बाद उजरूने उ तकाزي यो رمضان د لپاره ډیره زیاته مپی غواړم چې مقصد زه ډیر لیټ مخامخ شوم. بیا هم که تاسو یاد شي کتاب ریډینګ مو سٹارټ کړی او ایلیمنٹ مې یاله او اوس کوم ټاپک مې یایو کنه هغه کمپاوند دی. کتاب کې ورسته یایو چې کتاب کې چی شي دي دینه مخکې لږ سمارټ یعنی سمال ورکول غواړم چې مقصد تاسو دوی کم از کم یاد شي چې کمپاوند دی چی شي. اسه هم لیکچر هم ور کړو کمپاوند باندې. اوس دغه ځای کې کوم د مو مقصد دا لږ ایکسپلین کوله کوشش کوو. ګوره کمپاوند یو پیور سبسټانس دی. پیور سبسټانس دی او که تاسو یو شي مو دا ذکر کړی چې پیور سبسټانس داسې یو شي ته یایي داسې سبسټانس پیور داسې شاید هغه ریپیټینګ یونټ یو شانتي وي. ریپیټینګ یونټ یو شانتي وي. څه مقصد لکه زه آیرن والے وا ټوکړه واخلو یو میخ واخلو د دې ټول ایټمونه چې کومه دی یو شانتي دي. ریپیټینګ یونټ یو شانتي وجه نه دا پیور سبسټانس دی. یا فار ایگزامپل یو ګلاس دی، ګلاس مو واخیستل دی ګلاس کې چې کومه دی واټر واچوم صحیح دی واټر دی. اوس دی واټر دی کې مو واټر واچول اوس دی واټر والا چې کومه دی ریپیټینګ یونټ یو شانتي دی. دا یو شانتي دی کې هر یو یونټ چې کومه دی H2O هر یونټ H2O هر یو مقصد کوم پارټیکل ته وچات کې هر پارټیکل چې کومه دی H2O دی هر پارټیکل H2O دی. نو this is pure substance. نو pure substance هغه هغه کې د ریپیټینګ یونټ یو شانتي وي. یاد ساتو what is pure substance. those substance having same repeating unit بل څه څه هم نه repeating unit same وي. نو دې ته مو مقصد یې څه شي پیور سبسټانس. نو کمپاوند تاسو یو پیور سبسټانس دی. کمپاوند تاسو یو پیور سبسټانس دی. او یاد ساته لکه څنګه مې ویلو چې ایلیمنٹ یو شانتي ایټمونه نه جوړوي یو شانتي ایټمونه جوړي. کمپاوند کې مختلف ایلیمنٹ راجمع شي. کمپاوند کې مختلف ایلیمنٹ راجمع شي. ډیفرنٹ ایلیمنٹس هغه شاید چې ډیفرنٹ ایلیمنٹس کیمیکلی کمباین څنګه chemically combine. ٹھیک شو کنه in a fixed ratio by mass or by number. دس یو شای څنګه پیور وي او مختلف ایلیمنٹ نه جوړ شي. خو دا مختلف ایلیمنٹ chemically combine شي. څنګه combine شي fixed ratio کې combine شي. fixed ratio by mass or number سیمه. زه یو اگزامپل وچتاؤں دیکھ دوستو. ګوره دا H2O سمپل اگزامپل دی. دا H2O is the example of a compound. دا اوس یو پیور دی. مخکې مو مثال دی که یو ګلاس اوبه ته واخلې دغه یو ګلاس اوبه کې به هر یو پارټیکل H2O وي. مالیکیول مقصد وړوکی ذرات چې کومه دی هغه به H2O وي. کلیر. اوس دا ډیفرنٹ ایلیمنټس کیمیکل کمباین دی کې هایډروجن دی صحیح شو او دی کې اکسیجن دی. دو یا دو نزیوت دیگه خیر دو ملو شي. دسه کمپاوند دو نزیوتو کې ملو شي. لاس دانه مختلف ایلیمنٹس ملو شي کمپاوند جوړ کی ډیر زیات. نو ډیفرنٹ ایلیمنٹس کیمیکلی کمباین شي فکس ریشیو کې بای ماس اور بای نمبر. نو دا H2O دا واټر څخه دا یو کمپاوند دی ویلې دی ځکه چې دغه مختلف ایلیمنٹ راځم شو. هایډروجن تاسو ته پاتې مخ کې ذکر کړو ایلیمنٹ ته پیریوډک ټیبل کې په اول نمبر باندې. اکسیجن تاسو ته پاتې دا یو ایلیمنٹ دی پیریوډک ټیبل کې په 8 نمبر باندې دی. اوس هایډروجن اکسیجن څخه کومه دی راجمع شو دینه څخه کومه دی واټر جوړ شو. کیمیکلی کمباین مقصد دا دی چې دا هایډروجن او اکسیجن سره ملو شو دغه ملویدل مخکې یو شانتي پراپرټي وي. هو ځکه ملو شو دغه پراپرټي بدلې کې مثلا دا هایډروجن مخکې څخه کومه دی کده بیلته وي هایډروجن بیلوي دی پوم کې وي. دا هایډروجن څخه کومه دی سیزي چې د کړ کوي کې دا سیزي او دا ګیس ته ټول نسپک ګیس ته هایډروجن ټول نسپک ایلیمنٹ. دسې د اکسیجن کته ځون ته بیلولې کې ٹھیک د اکسیجن ته ځون ته بیلولې کې د اکسیجن داسې ګیس ته څنګه سیزولو کې مادات ور کوي سیزي نه سیزولو کې مادات ور کوي. دا یو ګیس ته هوا کې 21% موجود دی. دا به تاسو ته پاتې کلیر. اوس څه کېږي نو دا هایډروجن او اکسیجن خپل منځ کې ملو شو. دا خپل منځ کې ملو شو دینه جوړ شو وبه. اوس دا اوبه څه کوم دی د اوبو پراپرټي د هایډروجن د اکسیجن دوه نه بدلې دي. دا سیزي هم نه داغه اوبه سیزي هم نه
او سیزونو کې مادات هم نه ورکوي، نه د اکسیجن پراپرټي ورکشته نه د هایدروجن پراپرټي شته. د اکسیجن او هایدروجن خپل پراپرټي چې لاس کړي د دې شاید خپل منځ کې د دوه شیانو خپل منځ کې ملوش دسه طریقې سره ملوش چې خپل پراپرټي لاس کی خپل پراپرټي ختم کی کوم شاید جوړ کی اخشي تم یو کمپاوند ذهن کې خبره وروله. ایمو جسم کې آیرن دی ٹھیک شو بهر څه آیرن وی دي نه ته میخ جوړوای شي او آیرن څه کومه د میګنیټیز څه کومه د ځون تر کش کوي دا تاسو سره څه کومه د پیرامیګنیټک دی او پیرامیګنیټک اخشي ته ځغه میګنیټ ځون طرف ته اټریک کوي ځون طرف ته رکش کوي. خو اندا آیرن ایمو جسم کې هم ستو هیموګلوبین نامه به تاسو ریدلی ایمو ویني کې اکسیجن کیریئر دی. دا اکسیجن کیریئر څه کوم دی کې هیموګلوبین کې دی کې آیرن دی. هغه آیرن هیموګلوبین سره کمپلیکس کمپاوند جوړ کړی دی یو پیچیده کمپاوند جوړ کړی دی. نو کمپاوند چې کله جوړ کړي نو آیرن خپل پراپرټي لوس کړي دي نو جسم کې کوم آیرن دی هغه نه ته چمچ نشي جوړوای هغه نه ته میخ نشي جوړوای هغه نه ته چادر نشي جوړوای هغه میګنیټیس ځون ته اټریک کوي نه ویلې دیو جنا هغه پراپرټي لوس کړي دي هغه کمپاوند جوړ کړی دی. بل مثال سوډیم کلورایډ دا مولګه دی ټیبل سالټ دی. ټیبل سالټ ځکه وته ای چې دا کورونو کې مو په ټیبل باندې دی ټیبل حصہ دی کور کې ټیبل کې کومه دا یخي وي ټیبل باندې یخي ٹھیک شو. و دا ټیبل سالټ تاسو ته پاته دی هر چوته پاته لري کوم کلاس 7 کې وي هغه ته هم پاته ای ټیبل سالټ فارمولا دی سوډیم کلورایډ دا ټیبل سالټ فارمولا دی NaCl دا فارمولا دی سوډیم کلورایډ. ګوره اوس اندر چې سوډیم دوره ریاکټیو دی سوډیم ته ځون ته ویلې میټالیک فارم کې دا څه اوبو ته وچای اوبو سره ریاکشن کوي هایدروجن ګیس او سوډیم هایدرو اکساید جوړي اوبو کې ور بلیږي. خو اندا سوډیم څه کومه دی بیا سوډیم کلورایډ کې دی سوډیم کلورایډ فارم کې دی مولګه کې دی ټیبل سالټ کې دی دا اوبو ته وچوا هیڅ ریاکشن نه کوي هیڅ ور نه بلیږي نورمال فینومینا دی سوډیم کلورایډ ډیزولو ان واټر سوډیم کلورایډ اوبو کې څه کومه دی حل شي. اوس دا ویلې د څه شو سوډیم څه کومه بیل ځون ته اوبو کې وچو هغه ریاکشن کوي اوبو سره حکمولګه کې دی ریاکشن نه کوي واجه دا دی سو سوډیم کلورایډ کې څه کوم سوډیم دی د خپل پراپرټي لوس کړی دی د کمپاوند جوړ کړی دی. او بل خبره ورکی ضروری دا دی چې دا ماس بای ماس او بای نمبر پکس ریشو سره ملويږي پکس ریشو بای ماس پکس ریشو بای ماس مقصد دا دی چې دا اوبه بیا مغه سم ورغلو دا اوبه دی H2O دا اوبو فارمولا دی کلیر. اوس د کې هایدروجن 2:1 مدسي لیکو مقصد دا دی چې 2 هایدروجن یو اکسیجن او کبیامو دا اوس بای نمبر ریشو دی بای نمبر مین 2 هایدروجن دی 2 اکسیجن دیس از بای نمبر ریشو او کزه کومه دی بای ماس ریشو اخلم بای ماس ریشو مین سوره ماس ته هایدروجن غلای سوره ماس ته اکسیجن غلای هایدروجن ماس اټومیک ماس 1 دی و دا 2 دنی دی ریشو اکسیجن ماس کومه دی دا تو سره دی 16 دی و دا 2 1 2 خپل منځ کې خپل دور سي نو دا بداش و دا سمپل ریشو نه دی او کوشش مو کوو چې مقصد مو سمپل ریشو تړو نو 2 1 2 8 2 16 نو دا A1:8 this is by mass د دې ولا ماس بای ماس ریشو دی دا کوم ریشو دی بای ماس ریشو دی خبره ځان کې روغله نو دا پکس اوس همیشه د پاره څه کله وب جوړیږي 2 هایدروجن او یو اکسیجن ورسي کله هم د سینې شي کېدای چې دا مقصد بدل شي ګوره کدا بدل شو کنه H2O2 د سی روغلو 2 هایدروجن اکسیجن 2 شو د یو اکسیجن په ځای باندې دا بیا اوبو فارمولا نه دیس از کارډ هایدروجن پر اکساید او دا هایدروجن پر اکساید میډیکل سٹور کې ملويږي ایز سپیرټ کومه د زخم صفقولو کې استعماليږي او دینه هتا وسما کلر هیر کلرینګ استعماليږي هیر کلرینګ کې کومه د استعماليږي دا شای اوس دا شای بدل اوبو صحیح متند متيږي اوبو مو د پر لایف سسټینینګ الیمنٹ هغه کمپاوند دی یمو دینه بغیر ژوندۍ نه تیریږي ٹھیک شو او دا نه بغیر مو ژوندۍ تیریږي دمو ته سره ضرورت نشته دی میډیکل سٹور کې وړو کې غونه کې بدل ملويږي دا شای ویلې بدل شو ځکه د اکسیجن ریشو بدل شو دا ریشو ډیسټرب شو دا 1:2 دا 2:2 شو یا 1:1 شو دا ریشو ډیسټرب شي کمپاوند بدلیږي نو پکس ریشو ډیره ضروری دی مقصد پکس ریشو کې وي کمپاوند په پکس ریشو کې جوړیږي کلیر. اوس دا بای نمبر باندې تاسو پوه شو بای ماس باندې پوه شو خبره پوه شو دغه بای ماس ریشو بداله دی دغه 2:32 دی نو دا څه کوم دی 1:16 راځي دا 1:8 دی دا 1:16 دی دا بدالي ریشو دي نو ریشو بای ماس یا ریشو بای نمبر څخه بدل شي
کمپاوند بدلېږي. دې وجې نه انافیکس ریشو ډېر ضروري دی. نو اوس کتاب ته راځو. کتاب یایو ټیک شو، دا لرې کوو، بس کوم کنفیوژن هغه ختم کولو موږ کوشش وکړلو. اوس کتاب کې مقصد دا دی چې کتاب کې څه اگزامپل لیکلي، کتاب کې څه شی دی هغه یایو. ها جی د بوک طرف ته تاسو لږ متوجه شو چې دا بوک څه یایي. لږ ټیټو. ها It's a compound. Compound is a pure substance. څنګه موږ ذکر وکړو. Consists of two or more different type of elements chemically combined together in a fixed ratio by mass or by number. Compound یو pure substance دی او موږ ذکر کوو چې pure substance هغه شي ته وایي چې هغه repeating unit یو شانتي وي. Consist of two or more different type of elements چې هغه مشتمل وي دو یا دونه زیات مختلف elements باندې. Chemically combined together دا کوم شیان چې دي دوه یا دونه زیات مختلف شیان دا به chemically combined وي. Chemically combined mean دغه خپلې پراپرټي د کوم element دغه خپلې پراپرټي لوس کړي. وسني سره فزیکل میتھډ سره وسني سره واپس راتلای نشي. ها together in a fixed ratio by mass. By mass به دغه fixed ratio وي. مو ته ویډیو کې ذکر کړلو مخکې دینه مخکې. In the formation of compound, the compound formation کې the component element must undergo chemical changes. چې کله کمپاوند جوړیږي کمپاوند فارمیشن کې چې کوم کمپوننت ایلیمنټس دي کوم شي نه دا کمپاوند جوړ شوی دی هغه به must undergo chemical changes. هغه کې به خامخا chemical change کیږي. مخکې ورته ذکر کړی دی وایي the property of the compound are different from the element from which it is formed. د کمپاوند ولا چې کومې properties دي دا به different وي د هغو elements نه چې کوم دا کمپاوند جوړ شوی دی. For example, H2O is a compound. पानी H2O एक compound है. It is made of two elements. It is made up of two elements. ये दो elements से बना है. Hydrogen and oxygen, hydrogen और oxygen. The ratio of hydrogen atom to oxygen atom in water is always 2:1. The hydrogen او د اکسیجن ریشو به همیشه د پاره 2:1 مخکې څه یې ډیره مهمه خبر. چینجنگ दिस रेशियो विल गिव डिफरेंट कंपाउंड. आप ये रेशियो तब्दील करते हो चेंज करते हो तो इसके साथ क्या होगा विल गिव डिफरेंट कंपाउंड. तो ये मुख्तलिफ कंपाउंड देगा. फॉर एग्जांपल मसलन एडिंग 1 मोर ऑक्सीजन एटम गिव अ रेशियो ऑफ 2:2. अगर हम एक और ऑक्सीजन ऐड करें तो क्या होगा तो ये रेशियो बन जाएगा 2:2 एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड विल बी हाइड्रोजन परऑक्साइड. तो रिजल्टिंग कंपाउंड क्या होगा हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा. महकी मुझे जिक्र को दवा सदा उबदी नॉर्मल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम टू ऑक्सीजन एटम इन वाटर 2:1. या रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम टू ऑक्सीजन एटम इन हाइड्रोजन परऑक्साइड 2:2. द मेडिकल स्टोर्स के मिलेगी او دا کورونو کې مو مقصد دا دی استعمالو از लाइफ सस्टेनिंग دا واټر دی. ٹھیک شو د مالیکولو کې یو اکسیجن دوا هایدروجن یو اکسیجن دوا هایدروجن یو اکسیجن دوا هایدروجن او دا هایدروجن پر اکساید دوا اکسیجن دوا هایدروجن دوا اکسیجن دوا هایدروجن دوا اکسیجن دوا هایدروجن. کلیر دا به تاسو ته لیدای شي. بیا فارمولا او په کمپاوند دی کمپاوند یا فارمولا وی لکه څنګه مو الیمنٹ کې الیمنٹ د لپاره سمبلز وی څنګه سمجه هرو کمپاوند د لپاره فارمولا وی. It's a compound it is always represented by a chemical formula. compound हमेशा represent कीगी ज़ाहिरीगी by chemical formula के साथ. A formula shows the symbol of element of which compound is made. the formula متچی غي دا symbols غي د element ولا څه نه compound جوړ دي. compound خو different elements نه جوړيږي څو کوم element نه جوړ دي مغه ولا symbol به compound کې وي لکه هایدروجن او اکسیجن نه وب جوړه دي نو د هایدروجن او اکسیجن له symbol به وبو کې وبو فارمولا and they are combining ratio to each other. او سره compound متدا هم خي چې دا کوم ratio کې ملو شي دي. دا ځلون تاسو سوچ وکړو دا ځي طریقې دي دا یو ټیبل ډیر مهم دی. ټیبل 1.3 some common compound their chemical name and formula. څه کم common compound دي او دغه نیم څه کومه ده. اوس دغه دی بیکینګ سوډا نمای دی سوډیم بای کاربونیټ. دا سوډیم دی هسې پیژندو دا بای کاربونیټ ګوره دا نه دی دا
CO3-2. This is called carbonate. دا څه کوم ځای کې راشي دا به تاسو کاربونیټ یای کوم ځای کې راشي دا به تاسو کاربونیټ یای لکه فار ایگزامپل دې کیس کې راغلی دی کیلشیم کاربونیټ نو دا CO3-2 دا کوم ځای کې راشي کارد کاربونیټ او دې څخه چې دا HCO-1 دا څه راغلو this is called bicarbonate یا ورته ویلی شي هایډروجن کاربونیټ هایډروجن کاربونیټ دا به همیشه یاد ساتو اوس دې څخه سوډیم راشي یو سوډیم دې سره لګېدای شي ځکه چې سوډیم باندې پازیټیو چارج راسي دې باندې یو نیګیټیو نو دا په خپل منځ کې نیوټرل شي نو سوډیم بایکاربونیټ به شي او دا -2 سره کیلشیم راتلی شي کیلشیم کاربونیټ او که بیا فار ایگزامپل یو سره راشي یو فار ایگزامپل د بایکاربونیټ راشي داسې شي اوس سوډیم داسې کاربونیټ راشي او کاربونیټ د پاسه -2 چارج دی او دا باندې +1 دی کراس ملټیپلیکیشن کې دا داسې راځي دا باندې چې کور وکړي ورته کراس ملټیپلیکیشن څنګه کېږي نو دا سوډیم کاربونیټ شو دا سوډیم بایکاربونیټ شو دا کیلشیم کاربونیټ شو او د سوډیم کاربونیټ دا تاسو واشنګ سوډا دی سوډیم بایکاربونیټ دا تاسو سره بیکینګ سوډا دی بیکینګ سوډا ٹھیک شو کیلشیم کاربونیټ دا تاسو سره لایم سټون دی چونے کا پتھر مربل دی چوک پر مولا دی نو دا سوچ وکړو نو بیکینګ سوډا تاسو چیرې سوډیم بایکاربونیټ NaHCO3 دا بایکاربونیټ آئندي دا سوډیم بایکاربونیټ بیکینګ سوډا دا بیکریو میکریو کې یا دا ننبایو کې دا وړو ته کومه سپینه سوډا څه شي خمبیرا نه یو ایست وي خمبیرا هغه بیر شاید سوډا سپینه وي هغه چې هغه فرمولا دا دی دا بلیچینګ پاوډر دی بلیچ فرمولا دی دا پاوډر لیکل د لیکوډ فارم کې اکثر ملوي کیلشیم هایپوکلورایډ کیلشیم هایپوکلورایډ کیلشیم CaOCl2 کیلشیم هایپوکلورایډ دا کیلشیم نه بیل کې دا هایپوکلورایډ آئندي کیلشیم هایپوکلورایډ صحیح او دا از بلیچینګ تاسو پاتې بلیچینګ مقصد کپړو کې کله دوغ مقدس وي هغه دوغ سینه رنگ ما ګور باندې وغورځيږي نو هغه بیا مقصد دا کیلشیم هایپوکلورایډ کوم دی کې استعمالو دا کاسټک سوډا دی سوډیم هایډرو اکساید دا OH هایډرو اکساید آئندي سوډیم هایډرو اکساید دا یو کمپاوند دی دا بیس دی ایسډ یو ایسډ وی کنه ایسډ خلاف بیس وی دا نه دی دا صابون جوړولو کې استعمالېږي سوپ انډستری کې استعمالېږي صابون جوړولو انډستری کې استعمالېږي چایلډ سالټ فیټر सोडियम नाइट्रेट या दी बजाय पोटाशियम नाइट्रेट लताई शि दा इज अ फर्टिलाइजर हम इस्तेमाली की फर्टिलाइजर सोडियम नाइट्रेट NO3 दा नाइट्रेट आइंदी दिसरा सोडियम रोशी नु सोडियम नाइट्रेट थी का पोटाशियम रोशी पोटाशियम नाइट्रेट थी सोडियम नाइट्रेट या पोटाशियम नाइट्रेट दा इज अ फर्टिलाइजर हम इस्तेमाली की सही शो सरे तौर बन सरा यो गोरा वाला सरवी यूरिया भी आगा धने धने यो डरो पोम की सरे सुकुम भी आगा पोटाशियम नाइट्रेट भी सोडियम नाइट्रेट हम इस्तेमाल शो खासकर पोटाशियम नाइट्रेट जगह इस्तेमाल होती है कि पोटाशियम हम दे नाइट्रोजन दे ऑक्सीजन हम दे वदा बूटी दोबारा जरूरी दी और दा पोटाशियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट दा सारे एज अ फर्टिलाइजर हम इस्तेमालेगी और सारा से को एज एक्सप्लोसिव के हम इस्तेमालेगी गन पाउडर नमा बतौर से गन पाउडर द्रोश न जुड़ दे सल्फर कार्बन चारकोल और सारा पोटाशियम नाइट्रेट दा द्रेशन मिलोश दवन से को गन पाउडर जुड़ी और डेर मखनी चाइनीज से जुड़ करी लाइमस्टोन दा हम जिक्र हम को कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन चोने का पत्थर और दूसरा लाइम वाटर मिल्क ऑफ लाइम होता है स्लेक्ड लाइम होता है मिल्क ऑफ लाइम होता है लाइम वाटर होता है स्लेक लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड पूरा युद्ध दिन लोन दे वक्त लाइम क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड होता है दा कैल्शियम ऑक्साइड सुकुम दे यो दा कैल्शियम कार्बोनेट दा चोने का पत्थर बाजोर की सुकुम खर्ची की मगाना चुना सुकुम मरबल दे या चौक ते आगा ودا کیلشیم اکساید دا هغه کمپاوند دی چې بازار کې چونې تور باندې مو خرڅو به دیولونو ته کومه دی ورکو او بو کې چو دا کیلشیم اکساید ما غيو دی صحیح شو دا کیلشیم اکساید څه کله ته او بو کې وچای ته او بو کې وچ نه دینه کومه دی کیلشیم هایډرو اکساید جوړیږي دا کیلشیم هایډرو اکساید کوم دی دا ستې سلیک لایم دی دا کویک لایم دی دا او بو کې وچ خټیږي شور کوي هیټ ایول کوي دا څه کله مسمړه شي مو ته مړه چونه کومه دی کیلشیم هایډرو اکساید دا دیولونو ته کوم ورکو وغه دا دی دا کور بزور نه وروده کله وبو کې وچ ریاکشن کیلشیم هایډرو اکساید جوړ صحیح دی دینه تو دا میګنیشیا دی میګنیشیم اکساید دا میګنیشیا څه کومه دی تاسو کې څه لیکل یا دی پر سټامک मैदा सीजी सही शो ना टेबलेट के सुकुम दे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ा एंटा एसिड इस्तेमाली एंटा एसिड मकसद था एसिड खिलाफ सुकुम दे कोर कॉल की इस्तेमाली एसिड खिलाफ कोर की मकसद एसिड से कलम मैदे के एचसीएल ले तो पाता दे डाइजेशन दोपारा ढेर जरूरी दी बैक्टीरिया मड़कवल दोपारा हम जरूरी दी دا مړکول لپاره څه کومه دي دا کله کله هغه ډېر زیات ریلیز شي د تیزاب ډېر زیات ریلیز شي دی وجه نه هایپر اسیډیټي کاشي هایپر اسیډیټي مین معده کې ډېر زیات تیزاب شي
دی وجه نه معده سیزي هغه بیماري ته هارډ برن ډیزیز. زړه سیزي نه، زړه معدې سره نږدې دی نو بس معده سیزي مې زړه سیزي، لکه انګلیش کې ورته هارډ برن ډیزیز حالانکه معده سیزي. نو معده څه سیزي وشه بیا دې خلاف څه کومې ګولیانې ورکوي، اومیپرازول شولو یا ډایجکس یو شربات دی سیرپ دی هغه ورکوي، نو هغه کې د میګنیشیم ورکوي. دې نه دا میګنیشیم اکساید څه کومه د دې میلټینګ پوینټ تقریبا د میلټینګ پوینټ 2800 ډیګري سی دی. اوس دا فرنس په تاسو پیژنو، فرنس څه کومه د تنور ته یایي اصل کې بټي، خو یو لیبارټریکل فرنس وي، لیبارټریو کې ساينټیسټ کومه د یو شای یو کمپاوند هیټ اپ کوي، هغه د لپاره فرنس استعمالیږي، تنور استعمالیږي. هغه تنور څه کوم دی، کوم هغه تنور نه دیوالونه دي، دیوالونه څه کومه د میګنیشیم اکساید نه جوړي، از بریک دا بریک دی بریک خختي نه جوړي کړي، دا یو سالډ کمپاوند د 2800 ډیګري سی تقریبا د دیواله میلټینګ پوینټ دی. نو آیرن په 1400 ډیګري سینټیګریډ 1500 ډیګري سینټیګریډ کې میلټ کیږي، آیرن نه جوړ کی اوس پرې نه جوړ کی نو هغه بیا زر ویل کیږي. نو میګنیشیم اکساید نه لیر جوړ کی نه لیر بیا د زر ویل کیږي نه، خبر نه پوي شي کنه شي د اخ دینو کې هم استعمالي. دینه ته تاسو کومه د مارش ګیس ته میتین کوم کورونو کې استعمالو، دا ګیس ته میتین یای. میت معنا یو کاربن، ان معنا ټولو کې سنگل بندونه دي میتین، ٹھیک شو کنه. دا کورونو کې کوم ګیس استعمال دي ته مارش ګیس هم یای. مارش ګیس ځکه وته چې مارش وتله دی مارش یای ګندازین ته مارشي پلیسز نه مو تاسو دی مارشي پلیسز بین ګندازین. دا ګیس بیکټیریا کوم دی ګندازینو کې کوم بیکټیریا دی میتینوجن بیکټیریا ہوتے ہیں، ا ګندازینو کې دا ګیس پیدا کیږي، دی وجه نه وته مارش ګیس. بایو ګیس نه مو تاسو بایو ګیس کومه دی، دا یو ګیس ته هغه کې وا ټنکی غونې کې ته جوړ کړي لوندې ښه کې ټنکی اکه دا د جناور له کوم پوز لا دی، مقصد گوبرز وغیرہ دی غشائی وغیرہ دی د ګندګي کومه دا ورغوچي سارو پسې هټیډ باندې غنه پیپر وسنی. نو اغنه کومه دی کورونه ته کومه دی لکه ګیس سپلای کیږي. اوس دا خلک ای پنجاب کې پر ایگزامپل ډیر زیات ځکه پنجاب کې مخه غونې ډیر زیات دي، هغه ته ټنکی جوړ کړي نو بس اندغه ګیس نه کومه دی غون سیستم چلیږي. لکه طارق جمیل صاحب دا هغه ولا ذمہ دار خاندان دی کنه، لکه مقصد دی غټ زمکی دي هغه مخې دا وزي هغه ټول کورکور لا ګیس کومه دی نه چلیږي بایو ګیس نه. نو غټ ټنکیونه جوړ کړي هغه ته بس ټول ګن مند وروچي صحیح شو. هغه کې مقصد میتینوجن بیکټیریا کوم دی مارشي ګندازي نه دي کنه، دا ټنکی ګن مند وروچي دا کې بیکټیریا کومه دا ګیس پیدا کوي، نو دا ګیس بیا سیزي نو پرا سیستم چلیږي. ټیک شو ځکه ته مارش ګیس یای. دا ټیبل سالټ ته سوډیم کلورایډ د همو ذکر کو ټیبل سالټ ځکه وته چې دا مو ټیبل حصہ دی کور کې. شوګر ته شوګر ډیر قسمونه دي، ټیبل شوګر هغه شوګر چې هغه مو کورونه کې استعمالي. جیسے د سالټس ډیر قسمونه دي، سالټ ډیر زیات قسمونه ډیر لاکو قسمونه دي سالټ دي، مقصد لاکو قسمونه خو نه خو لاکو قسمه سالټ لاکو سالټ او قسمونه شپږاته قسمونه سالټ بیا کې مقصد پورا ډیر زیات سالټ ورکی دي. نو ټیبل سالټ هغه سالټ څنګه مو ټیبل حصہ دی کور کې کومه مو استعمالو. دا خو بس ختم شو نور چې نشته. دا لکه تاسو لګ لیدای شو دا کوپر سلفیټ دی، کوپر سلفیټ مختلف ځینو کې استعمالو. داسې آیرن کلورایډ دی دا کمپاوند درکړي دا مولای دا سوډیم کلورایډ کو کې مولای پوتاشیم منګنیټ دی، کوبالټ نایټریټ دی، داسې پوتاشیم آیوډایډ دی کنه. کوم هغه پرمولې لیکل غواړو مقصد دا دي خنامې لیکل دي لکه دا تاسو رچیا دی سوډیم کلورایډ دا خاصه ار چوته پد سوډیم کلورایډ شو صحیح شو سوډیم کلورایډ. او دا پوتاشیم منګنیټ دی، پوتاشیم پر منګنیټ KMnO4 ٹھیک شو. دا کوبالټ نایټریټ دی، کوبالټ CO نایټریټ څه کومه دی NO3 کوبالټ نایټریټ صحیح شو. او دا تاسو سره پوتاشیم آیوډایډ دی، پوتاشیم آیوډایډ. او دا تاسو سره څه کومه دی دا تاسو سره په نکی عمل شته تاسو سره آیرن کلورایډ دی 3 ته لیکل د 3 مقصد دا دی آیرن +3 پوم کې دی آیرن کلورایډ ٹھیک شو کنه. او دا تاسو سره کوپر سلفیټ دی، نو کوپر تاسو په نکی عمل شه دا کوپر CuSO4 کوپر سلفیټ د +2 د -2 پنسل کلیر. دا څه کومه تاسو سره مقصد کمپاوند دی. نو آی تھنک تاسو به دا ټاپک کلیر شوی، که بیا چاته کنفیوژن وي کمنټ کوای شو صحیح شو لیکای شو مقصد لري کمنټ کې لیکای شو چې کنفیوژن امپروومنٹ وستلو کوشش وکړو. تھینک یو الاٹ. تاسو مقصد مو ویډیو لیدله او کوشش کوم ملګرو سره شیر کولو کوشش کوو، مو مقصد هر شی ایکسپلین کولو کوشش کوو. ډېره مننه، خوشحال اوسئ.